لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. دا مخی جمعہ کے دا ذکر شیو چې د قرآن پاک د نزول په وخت کې درې غټ جماعتونه او غټ مذهبونه. یو جماعت هغه د یهودو او بل جماعت هغه د مشرکینو او بل جماعت هغه د عیسایانو د نصاراو. الله تعالی فرمایي چې مسلمانانو سره زیات دشمنان او د نفرت او د عداوت په لحاظ سره یهود مخکې دي او د هغې تاسو ما تفصیل ذکر کړی چې دو د اسلام خلاف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف یوه خبره چې هغه ته د تکلیف او د ضرر او د نقصان وه هغه یې پرېښې نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې سازشونه منصوبې د مرګ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم توهین ډمې او لښتۍ هغه به یې ساتلې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بېعزتي به یې کوله، محفلې به یې جوړولې. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو ټول مشرکین هغه مسلمانانو پسې راوچتول او غزوه احزاب د هغې دپاره بنیاد هغه دغه یهودو او تر اوسه پورې د مسلمانانو خلاف یهود هغو هر قسم هغه سازش او په دې وخت سره چې کوم په اسرائیل باندې کومه خبره موضوع هغه جوړه ده، نو اسرائیل دا د دوه خبرو د وجې نه مسلمانانو حکومتونه هغه تر اوسه پورې هغه نه دی منلی او نه مني. یو د دې وجې نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه پیغام دی، د هغه وصیت دی چې اخرج الیهود من جزیرة العرب، دا د جزیرة العرب د عربو د ځمکې نه سرزمین د هغې نه یهود هغه وکاږئ. نو جو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره ده ټول امت ته ده. دویمه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عربو نه او د جزیرة العرب نه د وښکلو د هغې کوم حکم کړی نو د هغې بنیاد هغه دا چې د دو په کتابونو کې دا یو د دو مذهبي خبره ده، دا د دو یو عقیده ده چې څوک یهودي ني نو د هغه وینه، د هغه جان مال، د هغه عزت هغه مباح دی، هغې باندې هر قسم هغه زیاتې هغه کوي، هغې ته زیاتې نه وایي. نو د یو مذهب کې د عیسایانو په مذهب کې یا په یو مذهب کې دا خبره هغه نشته دی چې زمونږ مذهب هغه چې دی باندې څوک ني نو د هغه وینه، د هغه عزت او د هغه مال هغه توی دی. او د دو ځان له په تورات کې تحریفونه کړي دي او ځان له دا یو مذهبي خبره جوړه کړله چې یو سړی یهودي ني نو که هغه وجني یا د هغه عزت یا د هغه مال یا د هغه ځمکې هغې باندې قبضه هغه چې دی نو کوي، نو دا ته کولی شي ځکه چې د یهودي نه دی. نو په دغه بنیاد باندې په فلسطین او په دغه علاقه کې په مسلمانانو باندې چې کوم زیاتې هغه کوي نو دغه ته دو زیاتې نه وایي، دا د دو مذهبي چې دی نو هغه خبره ده. نو د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دومره سخت حکم د دو باره کې هغه کړی چې اخرج الیهود من جزیرة العرب. نو د دې دو خبرو د وجې نه چې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت او بل چې د دو په مذهب کې او د دو په عقیده کې دا خبره ده چې یو سړی یهودي ني او زمونږ مذهب هغه نه مني نو د هغه که مال هغه ته اخلي نو دا زیاتې نه دی، که د هغه وینه تویی دا زیاتې نه دی، که د هغه په شي باندې ته قبضه هغه چې دی نو کوي نو دا زیاتې نه دی، دا د دو مذهبي خبره ده.
نو د دې دو خبرو د وجې نه تر اوسه پورې حکمرانانو هغو اسرائیل هغه نه دی تسلیم کړی او زمونږ پاکستان هغه هم دې باره کې تر اوسه پورې د هغو دقه موقف دی چې اسرائیل دا به نه تسلیمو. اوس ځینې خلقو په دې باندې بحث هغه شروع کړ دی او دا یو بین الاقوامي سازش او یو بین الاقوامي ایجنډه ده چې د پخوانه د امریکې او د برطانیې او د نورو چې دی نو د مغربي ممالکو د هغو دا یو کوشش دی چې دا اسرائیل دا دغه شان د دو حکومت هغه تسلیم شي لکه څنګه چې باقي چې دی نو حکومتونه دي او په دې کې سفارتخانې او بیا د دې دارالخلافه هغه بیت المقدس شي او هغې دپاره څو کاله مخکې امریکې خپله سفارتخانه هغې په بیت المقدس کې هغې کې کولاو کړ ده او په بیت المقدس باندې جارحانه هغه د دو یو قبضه ده او ناجایزه قبضه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرستو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیت المقدس هغه د دو د قبضې نه آزاد شو او بیا د هغې نه وروستو ډېر ځله هغه جنګونه شوي دي. بیا صلاح الدین ایوبي او حدیث پاک کې راځي چې آخر زمانه کې د عیسی علیه السلام په وخت کې دا بیت المقدس دا به د یهودو د هغو نه ازادېږي. نو دا بیت المقدس دا د مسلمانانو د هغو قبله اول ده او د مسلمانانو هغو الله تعالی ورکړ ده او دا د مسلمانانو حق دی. په دې باندې یهود هغو غاصبانه هغه قبضه ده. د دې وجې نه اقوام متحده او د دې وجې نه ټول خلق هغه دو ته چې دی نو دا وایي چې دا دو زیاتې کوي. خو دا یو بین الاقوامي سازش ماتح دا اسرائیل د دو وړوکی غوندې حکومت دی لیکن دو سره چې کوم اټم بمبونه هغه چې دی نو دي هغه اټم بم هغه د پاکستان نوم زیات دی هغه د نورو د ډېرو حکومتونو چې کوم اټمي طاقتونه دي نو په هغې کې دو څخه ډېر وافره مقدار باندې اټم بم هغه پروت دی. نو اوس د دو خو وړوکی غوندې حکومت دی او دو څخه دا اټم بم دا د کوم ځای نه راغله دا ټکنالوژي د کوم ځای نه راغله دا د دغه غټ ممالک چې دي نو دو دغه خپل بمونه خپل ټینکونه او خپل چې دی نو وسلې هغه راړي او په دې اسرائیل دې کې یږدي او دا د عربو د هغو د قبضه کولو دپاره او د عربو د هغو د دغه ذلیله کولو دپاره دا د اسرائیل حکومت هغه یې جوړ کړ دی. او دغه شان د انګریزانو یو کوشش و چې په دې پنجاب کې په دې کې دا ربوه چې ورته وایي دا فیصل آباد او چنابګر نګر او دا ځایونه دا د دو یو ریاست یې جوړه و. دلته د دو یو نوابي هغه وه. د دې ربوې د دې هم دقه شان حیثیت د اسرائیلو په شانته نو دی د دې ایشیا ممالک د دو د قبضه کولو د دې دپاره دا یو سازش او منصوبه وه. لیکن دې ځای کې علما هغه په وخت باندې هغه خبر شله او په وخت باندې په هغې باندې کار شروع کړ. نو میرزایان د دې وطن نه هغه یې ووښکل او هغه غیر مسلم هغه اقلیت کړه کافر هغه چې دی نو قرار کړه. نو دې وجې نه هغه پالیسي هغه منصوبه هغه ختمه شوه. لیکن هغه د اسرائیلو هغه چې دی نو منصوبه هغه د بین الاقوامي ایجنډه باندې ده. هغې دپاره اوس مختلف ممالک هغو مجبوره کوي دې ته چې تاسو اسرائیل هغه تسلیم کوئ. مراکش دی، قطر دی، متحده عرب امارات دی، نور ممالک دي چې هغو دا او بیا سعودیه هغو سره هم مذاکرات دي. پاکستان غاړې ته هم دا خبره هغه راوړي. نو دې نه مخکې چېرته په پاکستان کې دا بحث هغه به نه کېده چې د اسرائیلو متعلق. لیکن اوس دا بحثونه هم شروع دي. د دې وجه نه دا زموږ د ایمان د هغې یو جز دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وصیت هغې باندې به موږ عمل کوو. نو که زموږ یو وس کېږي که زموږ د خولې هغه طاقتي نو هغه خوله به استعمالو
که د ذهن د هغې یو خبرې هغه ذهن به مستقیم او قایم هغه به ساتو، او که دې سلسله کې چېرته د مظاهرو د هغې چې دی نو خبرې خپل د ایمان د هغې اظهار هغه به صرف د دې وجې نه کوو چې نبي علیه السلام چې د دنیا نه ته نو هغه ټول امت ته دا یو خبره هغه پرېښې ده چې دا یهود دا به په سرزمین عرب هغې کې نه پرېږدی.